درود شریف کې ډېر لوی فایده ده، ډېره لویه فایده ده، مونږ ته فایده ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په ما درود ووایي، یو ځل یو فرشته راله او حضور پاک له بشارت ورکو، زیری ولا ورکو، په مبارک دې شه یو نوې تحفه ده الله نه مې دله راوړې ده. وی هغه څه دي؟ وی الله فرمایي چې درته ووایه چې څوک په تا یو ځل درود ووایي زه به 10 ځله په ده درود وایم. د الله درود خو ما درته وایي د الله رحمتونه دي، 10 ځله درود. بل حدیث کې راځي چې څوک په ما یو ځل درود وایي 10 به الله درودونه وایي، 10 به الله پاک ګناه ورجوي، 10 به الله دله مرتبه اوچتې کوي، 10 فایدې درته ملاوي یو ځل چې اللهم صل وایي. یو بل حدیث کې راځي رسول الله حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه فرمایي، د ترمذی او د نورو کتابونو حدیث ته خاص سنن ټولو کې شته. رسول الله مبارک نه تاسو کا الله رسوله زه خدای نه سوال کوم، نو تعالی یا یو مجلس کې ناستم درس کوم یا ذکر کوم یا بل څه کوم، په دې مجلس کې زه څومره درود تعالی وایم، څومره ټیم ستا په درود تیر کم او څومره په نورو سیزونو تیر کم. وی ستا خوښه ده چې څومره کې؟ وی ښه 3 حصه ټیم به زه ستا په درود تیروم، باقي به په نورو سیزونو. وی فإن زدت فهو خیر لک، که د 3 حصې نه دې زیات که بیا د لږ غوره ده. وی ښه نیم وخت به زه ستا په درود تیروم او باقي به په نورو سیزونو تیروم. وی ډېره ښه ده، خو فإن زدت فهو خیر لک، که دې نه دې خبره زیاته کړه بیا تا لږ غوره ده. وی خصیبه 2 حصې ټیم به ستا درود لور کوم، یو حصه به بل شي لور کوم. وی ډېره ښه ده، خو فإن زدت فهو خیر لک، که دې نه دې زیات کړه بیا دله بهتر دی. بس وی د الله رسوله ټول ټیم به ستا په درود لګوم، بل باډو سویم نه، ټول ټیم دعا هم نه کوم، د خدای نه سوال هم نه کوم، په دغه مجلس کې ټول بس ټیم به ستا درود لور کوم. های های اذن تکفی همک، بس اس خبره نشتا ستا چې څومره غمونه دي ټول به ختم شي. خلکو چې په مجلس کې ناست د الله نه سوال کوي، ستا چې څومره غمونه دي ټول به ختم شي، او چې ستا څومره حاجات دي ټول به پوره شي. دینه څه معلومه شوه؟ په یو مجلس کې ناست ته وایي درود اللهم صل، ذکر د خدای پکې ګورې راغی، دا به نه وي چې دا خو د خدای دا نوم ذکر راغی چې ته وایي اللهم صل، اللهم د خدای ذکر راغی، وصلی الله د الله نوم پکې راغی، درود سره د خدای نوم لازم ملزوم دی دا پکې راځي، نو د الله نوم هم راغی او درود شریف هم راغی. نو په مجلس کې چې دا وی نو یو فایده دا ده چې 10 رحمتونه الله نازلوي، بله فایده سره 10 خاص برکتونه نازلوي، بله فایده سره 10 درجې لوچتوي، بله فایده سره 10 ګناهونه خدای ختموي، بله فایده سره غمونه خدای ختموي. یو سړی په ټینشن کې دی او پریشانۍ کې دی، هلکه به درود شریف ډېر وایه، حاجتونه په خدای پوره کوي. یو صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خوا کې جماعت کې ناست دی، دعا کوي، د دعا نه مخکې د الله حمد ووایي، د حمد نه پسې په پیغمبر مبارک درود شریف ووایي. حضور پاک ولا آواز ورکړه بنده، وی زه اوس د خدای نه سوال وکړه، الله به دې سوال پوره کړي. د دعا د قبلېدو دپاره درود شریف ذریعه و وسیله ده، مخکې درود شریف بیا دعا بیا وروستو درود شریف، نو خدای پاک به دله قبوله کړي. مخکې د خدای ثنا ووایه، درود شریف هم ووایه، د هغې نه پس دعا وکړه، بیا ورپسې درود شریف ووایه، ستا دعا به خدای پاک په دې باندې قبلوي. او رسول الله مبارک ډېر لوی ترغیب د درود شریف ورکړی دی چې په ما درود وایه. بانګ چې ویلی شي، بانګ د بانګ نه پس او د اقامت په میانځ کې الله دعا قبلوي. ګورې وروڼو ښه ستاسو دې ته توجه نشته، دا د دعا د قبلېدو قیمتي ټیم دی. نو دې کې یو دعا څه ده چې بانګ ووایې نو ته څه وایې؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. دام درود دی، فضیلت ورکې، هغه مقام ولا ورکې چې ستا ته نږدې دی، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، او هغه مقام ته ورسې پروردګاره چې تا ورسره وعده کړې ده چې مقام د سفارش دی.
حضور پاک فرمای رسول الله مبارک وی چې په کم مجلس کې یو سړی ناست وکي او دی پکې په رسول الله مبارک درود شریف ونه وي نو دی به بیا افسوس کوي د قیامت پر ورځ چې ارمان په دې مجلس کې مې په حضور پاک درود شریف ولې نه دی ویل حاجت خدای پوره کوي کنه تا صاحب د دلائل الخیرات نه دا یو کتاب یو عالم لیکلی دی او ټول پکې په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف دی هغه په داسې انداز لیکلی دی چې د روزانه د هرې ورځې جدا درود شریف دی نو هغه لیکلی دی د دې کتاب د لیکلو متعلق دا مې ولې ولیکه یو ځای کې روان وم یو شاړه علاقه وه تږي شو یو ځنګل ته ورغلم اوبه نشته و چې مې وکتل یو کوی مې ولید بس خوشحاله شوم چې ورغلم کوی کې اوبه شته خو بورقه نشته بعد یو بورقه وغورځېږي یا سوشي خو زه انتهایي تږی یم اوبه راته ښکاري خو څه انتظام نشته د اوبو دا رایستو وی یو جینۍ و ماشوم و ګډه چیلی سرولې په دغه میدان کې وی چې ما ته یې وکتل ما ته وی کاکا ولې ما یې بچې تږی یم اوبه که در سره یا بورقه در سره چې زه پې ځان له اوبه راوباسم وی ما ته ویل که بابا جي زه به دله راوباسم وی هغه ماشومه جینۍ راله او د کوي په غاړه ودرېده ما وی دا به یا دې سره بورقه به رو به یې باسي وی چې ودرېده وی سالپاز یې وی چوپ یې کړی وی اوبه را روانې وی راتلې او دا کوي سر له راورسېد وی ما ته وی اسکه بابا جي یا خدایا بدله په باندې مې ته اوبه وڅښلې وی کار وشو ما وی او وی بیا سالپاز وی چوپ یې کړې هغه اوبه واپس تلې او خپل ځای له واپس ورسېد هغه ماشومه مې کلکه راونیو بچې انسان یې که پیری یې وی نه بابا جي زه خو انسان دا دې څه چل وکړه څه جادو دې زده دی څه دې زده دي یو ټکي سره اوبه د کوي سر نه رالې یو ټکي سره واپس ته وی بابا جي تا خو څه خبره نه ده یو ځل په لاره روان وم او یو مولانا صاحب یو استاد جي بیان کو تقریر کو د درود شریف فضیلت او دا ټکي پکې وي چې څه دی اجتي درود وایه خدای پاک به پوره کوي نو به زما چې ساجتي نو هغه پوره کېږي اوس دا ستا حاجت و ما مقه درود شریف ووایي هر درود چې دی او به سر له رالی او بیا مې واپس لاړ ګوره خو دې سره دا روحاني اسباب چې څومره دې سره مضبوط یقین له ګورې ضرورت دی مادي اسباب یقین نه غواړي لکه یو سړی دی تږی دی اوبه وڅښلې که د پې عقیده ده شته او که نشته تنده به وله ختمی یا یو سړی دی هغه ګولی واچوله پینډال یو دوه نو که د پې یقین شته او که نشته نو خوله به ترې وباسي یو روحاني اسباب دي د هغې اصل مقصد جدا دی دا چې مونږ یې کوم یادو دی مقصد ثانوي دی دویم دی نو دا به مضبوط یقین به ساتې کلک یقین به ساتې نو بیا به خامخا فایده ورکوي ولې حضور پاک کې فرمایي چې فاتحه کې شفا ده او د فاتحه یو نوم سورة الشفا هم دی نو دا خو ډېر خلک دی فاتحه لولي او جوړېږي نه مولایان صاحبان ټولې لولي فاتحه په ځان یې چوپ کوي نه جوړېږي دا بنوي چې پیغمبر دروغ وای عیاذا بالله اخو ټیک وای او دا شوی دی ابو سعید خدری رضی الله عنه فاتحه باندې یو کس دم کړی دی مار چیچلې و یا لړم او خدای پاک په جوړ کړی او پیغمبر مبارک صفت کړی خدا روحانی شی دی کلک او مضبوط یقین غواړي چې دا د پیغمبر مبارک وینا ده او چې زه حکم نو الله پاک به خامخا شفا ورکوي نو دا د درود شریف برکت مې راته وایي